استاجي یاره خو داسې غونته کې مولا دې وکتېده چې روټۍ له کور ته ځي نو هغه به ښه وي. انسان حیران شي که تا مثال که په یو میاشت کې ستا روټۍ وخوړه ستا رزق خو به کم نه شي. دا خو ته د دین خادم له ورکې نو هغه څه وایي نه د طلباو په روټۍ تنګ وي او د علماو په روټۍ باندې تنګ وي. بیا دا د صوفي والو یاد تازه کوي که چېرې دی دین پرېږدي علما دین پرېږدي طلبا دین پرېږدي یاره زه هم پیسې ګټم مال هم پکار دي مال هم هر څه پکار دي د دین به ښی څوک زده کوي به څوک. رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دومره به سختي وه دومره به تکلیف و چې روټۍ به نه وه. وایي انصارو به چېرته کجورې یو غونچک راوړه نو ځونډې به یې کړه. وایي موږ به که وږي شولې موږ به لښته راواغېستل یو ټس به مو ورکړ یو کجوره به راپرېوته یو کجوره دوه به مو وخوړل بیا به لاړو خپل سبق ته به کېناستېدو. او فرمایي وی یو پیرا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو مجلس کې ناست دی نو په یو رومیال پوزه صفا کړله یو قیمتي رومیالو نو بیا وجړل خلکو ورته ابو هریره ولې جاړې. وی یو وخت داسې و چې زه به په صفه کې ناست وم د اصحاب صفه کې د رسول الله حدیث به مې زده کول. وی دومره ډوډۍ به نه وه چې موږ خوړلی وې په لوږه به ناست وو. وی ابو هریره به د رسول الله د منبر او د محراب د لاندې الټه پروت و د لوږې د لاسه. وی خلکو به لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی ابو هریره لیونی دی. والله کو لیونی ومه خو ډوډۍ به مې نه وه خوړلې خوراک به مې نه و کړی. وی مجال به مې نه و چې پاسېدلی وي. او یو پیره وایي مسجد کې دی ناست دی د صحابو چې مونځ وکړو نو انصار خو به خپلو کورونو ته تلل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به تقسیمولم صحابه کرام. یو صحابي ته به وې ځان سره ته څو بوځې هغه به یې زه دوه بوځم زه ته زموږ سره راځه ته لکه دوی سره ورشه ته دوی سره ورشه ته دوی سره ورشه. عباده رضی الله تعالی عنه فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی الله دې په هغه رحمتونه ولیږي هر ټیم به اویا طلبا ځان سره بوتللو په هغې به یې ډوډۍ خوړله. وایي زه ډېر زیات اوږې شوی ومه. وایي د دروازه کې دا خلک چې ډېر وځي نو هلته ودرېدم. وایي ما چې دا خلک به راباندې خفه شي چې ته څوک به مې ډوډۍ له بوځي. نو وایي خلکو غږ ونه کړ. وایي بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روان وایي زه سره لاړم وایي ما چې دا مسله راته ووایه. وایي هغه مسله ما نه د هغه نه ښه راتله ځکه زما کار ده او زه به ناست وم دې ته. وایي ما که زما حالت ته وکتل ډوډۍ راباندې وخوړله. هغه یې که روح څه نه و چې زه یې بوتلی وې. ورپسې عمر رضی الله تعالی عنه راغی وایي زه ورپاڅېدم وایي ما چې دا مسله راته ووایه. وایي هغه رانه ښه راتله. وایي هغه که روم سوونه چې زه یې بوتلی وې زه یې میلمه کړی وې. وایي رسول الله مبارک اخرې د مسجد نه وته. وایي ما ته چې وکتل ما ته چې ابو هریره پوه شه راباندې چې دی وږی دی خراب دی. وایي ما ته وایي چې راځه راپسې. وایي زه د رسول الله مبارک پسې روان شوم. وایي کور ته لاړو. وایي بیبي ته وایي چې خوراک څه شته. وایي بیبي ورته وایي چې رسول الله څه شته خو نه خو یو ګاونډی تا له پی رالېږلي دي کنډولي کې دا که دي بس. نو ما ته وایي ابو هریره ورشه وایي صفې والا ته وایه چې راشئ ټول. وایي زړه مې ډېر زیات ګیلمن شه په دې زړه کې او خفه شوم. وایي ما رسول الله وږې زه یم او یو کنډولې پی دي نو دا به زه څکم که دا به د اویا کسان څکي. او بیا دا هم راته پته وه چې رسول الله مبارک په چا خدمت کوي نو هغه له خیري ورکوي. وایي زه په لړزانو کې خفه م یم خو لاړم د رسول الله مبارک حکم و هغې ته مې وایي چې راځئ رسول الله مبارک تاسو نن میلمانه کړي یې. وایي اویا طلباو وایي هغه ټول رالل او د رسول الله مبارک کور ته رالل. وایي ما ته وایي ابو هریره دی باندې پی اوس کوه. وایي زه یو صحابي له کنډولې وړم یو صحابي له کنډولې وړم که کنډولې د کمیږي نه. او آخر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته وایي وایي ابو هریره ته وسکه چې ټول ختم شو. وایي ما وسکل. وایي بیا راته وایي چې نور وسکه. وایي نور مې هم وسکل. وایي بیا راته وایي چې نور وسکه. وایي ما یا رسول الله نور راکې نه راځي بس برابر شو به. وایي هغې نه پس په پیغمبر علیه السلام ولګېده او اخر پای هغه یې وسکل. صحابه دا د صحابو د لومبنۍ مدرسې هغه ترتیب و. دا نن چې موږ او تاسو وینو د مدرسو ترتیب چې صحابه دی به سبق زده کو که چېرې هغې وي چې موږ هم مزدوري کوو موږ هم پټي ته کار لځو موږ هم مزدورۍ لځو. زه رسول الله دا حدیث به چا زده کول او یا که د نن زمانې طلبا ووایي چې موږ هم پیسې ګټو. ولې ځوانان خو ټول ځوانان دي علما خو ټول ځوانان دي پیسې ګټلی شي کار کولی شي خو هغې ځان فارغ کړي صرف د دې دپاره چې د رسول الله حدیث زده کړو او خلکو ته بیان کړو. او څنګه چې د مدینې انصارو خپل مال دا په دغه صفو والو باندې لګو دی له به ډوډۍ ورکوله. نن د نن زمانې ترتیب
چې دا مدرسې ته کم خلک خپل صدقات او خیرات ورکوي دا د هغه صوفا او د انصارو هغه یاد تازه کوي. نن موږ او تاسو وګورو اکثر بعضې ټایم زه خبرې انسان اوري چاپېره ګرځي د چې چېرته ورشي نو اکثر خلک په میلمه تنګ وي دا څه غم دی او میلمه خو څه کې چې اکثر خلک میله وشي ما سره استاد جي یاره خو داسې غونته کې ملا دې وکتېده چې روټۍ له کور ته ځي نو هغه به ښه وي. انسان حیران شي که تا مثال که په یو میاشت کې ستا روټۍ وخوړه ستا رزق خو به کم نه شي دا خو ته د دین خادم له ورکې نو هغه څه وایي نه د طلباو په روټۍ تنګ وي او د علماو په روټۍ باندې تنګ وي. بیا دا د صوفي والو یاد تازه کوي که چېرې دی دین پرېږدي علما دین پرېږدي طلبا دین پرېږدي یاره زه هم پیسې ګټم مال هم پکار دي مال هم هر څه پکار دي د دین به ښایي څوک زده کوي دی څوک دا خو الله رب العزت دی له سینې کولو کړي دي چې هغه یې زړه په دې مطمئن کړی دی که دنیا کې لږ وي خیر دی د ټولو نه به یې ښه خوري. یاد ساته څوک چې د دین خدمت کوي د ټولو نه به یې ښه خوري خو آخر کې به الله ډېر څه ورکوي. نو کوشش به کوو د مدینی انصارو د هغه خلکو دا قربانۍ چې موږ ورو د یو بل باندې خپل مالونه ولګول هر څه یې ورسره نیم کړو آیا موږ سوچ وکړو کوشش وکړو هغه جذبې موږ کې شته که نشته هغه خیرخواهي زموږ د یو بل سره شته که نشته هغه ورورولۍ زموږ د یو بل سره شته که نشته چې هغوی خپل مال هر څه په رور لګول خپل هر څه رور سره نیمول او کم رور دا باید دا راوړی نه چې د مکې نه تللی دی او مدینه کې آباد شوی دی دا زما رور دی نن موږ وګورو خپل د پلار راوړی رور سره موږ څنګه چلیږو هغه پسې ټوپک راخلو هغه په ډز ولو هغه ولو هغه ته نقصان رسو بیا نور خو لرې خبره ده دا موږ کوم طرف ته روان یو کوم طرف ته ځو آخرت له غم پکار دی یو درد پکار دی د مدینې خلکو ولې کامیاب دي ولې خوشحالي راله هغې خدمتو هر څه قربان کړو هغه جذبې الله زموږ نه غواړي چې تاسو به دغه شان ورورولۍ قیموئ د یو بل احترام به کوئ یو بل ته به نقصان نه رسوئ د هر قسمه ګناه نه به ځان ساتئ نو الله به دنیا او آخرت تاسو له ښایسته کوي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر